ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او دا مهال زه د قومي وطن پارټۍ دلته چارسده کې په وطن کور کې موجود یم. درنګ سات کې آفتاب احمد خان شیرپو هم دغه ختم القرآن لره روان دی. هر کال چې کم دی نو دغه د شهیدانو کلیزه مانځل کېږي، ختم القرآن کېږي. فرق صرف دغه دی، د قومي لیډر بیا د پښتون لیډر بیا د یو نر لیډر په کارونو باندې چې بابای روزګار ورته ویل کېږي او دې سره سره خو په نرتوب باندې وګورئ نو د اختر په ورځ چې کله دا بمي چاودنه وشوله په 2007 کې، نو ما ته یادېږي چې په هغه ټیم کې خلک ډېر په جذباتو کې وو، ګزارونه یې کول. زمونږ ملګري خلیل او ایوب چې کوم دی دواړه وروڼه او ما ړومبي نظر په هغې باندې ولګېده او زه چې کله دغه عیدګاه ته رالم ډېر زیات دغه شو. خو په هغه ټیم کې شیرپو خان نه لاړ او په هره جنازه کې شریک شو او باقاعده په دغه باندې وګرځېد. دلته کې مشران راغلي ټول او د دغه مشرانو سره به هم خبرې اترې چې کوم دی نو هغه کوو. خو نن ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې زمونږ د شیرپو خلکو، شیرپو یونین کونسل خلکو وختن په وختن ډېرې قربانۍ ورکړي دي، دغه شانتې د زیم او دغه شان د شمالي اشنغر او د تنګي خلکو. خو په شیرپو خان باندې اوس هم دغه خلکه د خپل من دن تن چې کوم دی نو قربانۍ ته تیار دي او همدغه وجه ده چې هغه ورځ نه لري. دلته کې زما سره مشران موجود دي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. دغه سکندر خان خو هم رالو، باقاعده د ختم القرآن چې کوم دی نو دغه اختمام به کېږي. خو صرف مې سره په دغه واقعه باندې څو خبرې کول غوښتل د شیرپو نیوز نه سره دغه ټول شعر کې او باقاعده چې کوم دی نو دغه د ختم القرآن دغه اختمام چې کوم دی نو هغه شوی دی. السلام علیکم، څنګه دي سر؟ خیر دي؟ خیر دي جي؟ د یو خو لا یو جي شیرپو نیوز نه او دغه خبره به کوو نن ورځ چې کوم دی څه تقاضا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن 21 دسمبر دی 2007 کې دلته کې شیرپو کې په اختر پر ورځ دماکه شوې وه او هغې کې زموږ ډېر ښه ملګري، ډېر ښه مشران، ډېر ښه زموږ بچي چې دي هغه شهیدان شوي. نو د هغې حوالې سره موږ دا ورځ هر کال مانځو او دا بنیادي طور باندې دا اوسنی چې کوم حالات دي د دې صوبې کې چې کوم بیا دوباره دهشتګردي سر اوچتۍ لګیا ده، نو په دغې حوالې سره موږ دا ګڼو چې دا یو پیغام ته پکار دی چې د کومې قربانۍ چې ورکړې شوي دي هغه ضایع کېدل نه دي پکار. او په دې وخت سره پکار دا دی چې د امن لپاره د دې صوبې کې د امن او امان صورتحال بهتر کول لپاره کوششونه کول پکار دي او په دې وخت سره دا ضرورت دی چې امن راوستلی شي چې زموږ دا صوبه هم ترقي وکړي. ډېر وځپلې شوه، ډېر سختې ولیدلې او پښتانه چې دی هغوی نور دا نشي برداشت کولی چې د هغوی وینه دی روزانه په بنیاد باندې تویېږي. دې وخت سره اوس پکار دا دی چې پښتنو ته هم خپل حق میلاو شي او پښتانه ته هم د ترقۍ هغه ثمرات میلاو شي. نو په دغې حوالې سره موږ دا ورځ مانځو او موږ دا ګڼو چې دا کوم زموږ ملګرو، زموږ مشرانو چې کومې قربانۍ ورکړې دي موږ هغه یاد ساتو او د پارټۍ په حوالې سره موږ دا غواړو چې زموږ ټول ملګري دې ورځ باندې امدا عهد وکړي چې دغې ملګرو چې دا کومې قربانۍ دي دغه جذبه دغه چې دا به موږ مخکې بوځو. سکندر خان قومي وطن پارټي ټوله زخمی ده، خو د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو ذکر وکړو، بیا د سټیشن بمي چاودنې وکړو، په
بټګرام کې په تاسو باندې وشول یو شمیر داسې بمي چودنې وشولې او ډېرې قربانۍ ورکړلې نن هم کارکنان چې کم دي نو په شیرپو خان باندې په تاسو باندې یعنی بابای روزګار ویل کېږي خو د روزګار خبره کېږي خو د ترقۍ خبره کېږي خو د قربانۍ خبره کېږي د دې پښتنو د پاره بیا میدان نه دی پرېښودل شوی سرنګ یې روړ او که نه پښتون هماغه قربانۍ ورکوي لکه نن چې تاسو څنګه ذکر وکړو د بدمنۍ ګورې د دې ضرورت دی چې دا احساس په اسلام آباد کې مرا پیدا شي دا احساس نور ځینو کې مرا پیدا شي چې را پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړي او اوس ضرورت دا دی چې د پښتنو د مسایلو طرف ته توجه ورکړي شي همدغه د قومي وطن پارټۍ میشن دی چې مونږ په هر حالت کې د پښتنو چې کومې ستونزې دي کومې کشالې دي کوم د هغوی د حقوقو خبرې دي چې دا به اوچتو به او دا به دغه کوو چې دا ملک په کار دی چې اوس بطور یو وفاق صحیح طریقې سره وچلولی شي او په دې کې د پښتنو ډېرې قربانۍ دي چې دوی ته خپل حق هم پکې میلاو شي په دې حالاتو کې چې تاسو یو پی سی وکړله صوبایي حکومت پکې ګډون نه کوو وزیر داخله سره هم ملاقات وکړو دغه ملاقات څه خبرې ترې وشولې ګورې بنیاد طور باندې خو یو خو دا خبره خوشاینده ده چې ډېر درست آید خو پرون چېرته په دې باندې اپیکس کمیټۍ اجلاس وشو حالانکه دا پکار چې ډېر مخکې اپیکس کمیټۍ اجلاس په دې باندې شوی وی دا کورمه کې چې څه کېږي لګیا دي تقریبا د 15 اویا ورځو مکمل شارع بنده ده او دا غزه شپږ لکه آبادي چې دا مکمل محصور ده خوراکو قلت دی هلته کې د دوایانو قلت دی او د پاسه پې د امن هم نشته نو دغه حوالې سره په کار دا وه چې ډېر مخکې دې طرف ته توجه ورکړل شوې کله چې پی سي وشوه په کار چې هغې پسې سمدستا شوي وي خو زه نه پوهېږم چې د صوبایي حکومت هغه فوکس کوم ځای کې دی د هغوی پرایورټیز څه دي ځکه داسې خو نه ښکاري چې د دې صوبې خلک د دې پرایورټي نه ده د هغوی خپل سیاسي دغه کې لګیا دي پرون چې دا کوم وزیر داخله صاحب هم راغلو په دې طور باندې د صوبې په حالاتو باندې یو رایه د مشر نه غوښتله چې څه دغه کیدی شي څه کول پکار دي څه طریقې سره دغه نو دا چې کېږي دې لپاره به د ټولو نه د تجربې نه فایده واخیستلی شي نو هله به د دې مسلو حل ته وځي او په دې حوالې سره دا اوس ښکاري داسې چې لږ ډېر فوکس دې خواته راغی اوس په کار دا چې دا فوکس پاتې شي داسې چې نورې مسلې پکې دغه نه شي او دا مسلو حل پورې چې دی چې دا فوکس هم داسې پاتې شي دغې لپاره به مونږ کوشش کوو او مونږ به دا آواز بار بار به اوچتوو به او د امن لپاره که هغه د ای پی سیز ضرورت وي که هغه نور داسې اقدامات اوچتو وي په هغې کې به قومي وطن پارټي به خپل کردار ادا کړي سکندر خان بس اخیرنۍ دغه پوښتنه سیول نافرمانۍ دوی اعلان کړي په داسې حالاتو کې مسافرو ته وایي چې پیسې به نه رالېږي یوټیلیټي بیل به نه جمع کوي بل دغه کم د میزایل حوالې سره چې کومه بیانیه د امریکې راغلې ده په دې ورسوي یو خو د سیول ډیسوبیډنس خبره ده ګوره سیاسي اختلاف ساتل په خپل ځای خو د سیاسي اختلاف دا مطلب نه دی چې موږ ملک ته نقصان ورسوو نو یو خو دغه شي بالکل موږ غندنه هم کوو دا ملک زموږ د مشرانو په جدوجهد سره آزاد شوی هم دی او آباد شوی هم دی نو دې ته نقصان هېڅ صورت کې نه دی رسېدل پکار دویم چې کوم دا تاسو د میزایل خبره وکړه زه دا ګڼم چې دا د هر ملک د خپل دفاع حق چې دی دا یو ان هم ورکړی دی او نور هم چې کوم انټرنیشنل ټریټیز دي په هغې کې دغه دی دا کوم طریقې سره چې امریکا صرف پاکستان ټارګېټ کوي او نورو طرف ته نه ګوري هغه شانتې زما خیال دا رویه ټیک نه ده او دا موږ د دې کوم چې دوی دا سینکشنز لګولي د دې مزاحمت هم کوو او موږ دا ګڼو چې دا پاکستان سره زیاتې کېږي لګیا دی زمونږ کم د دفاع چې کم پروګرامز دي کم دغه دي هغه زمونږ ټولو مشترک دي د دفاعي ادارو کردار سره اختلاف کېدی شي
د هغوی پالیسي سره اختلاف کیدی شي خو دا ملک زمونږ دی او مونږ ته د دې اسټس د دې چې کوم دغه دي یا د دې خلاف چې څوک دغه کوي د هغې به مونږ بھرپور مزاحمت به کوو او زه دا ګڼم چې دې وخت سره دا یو ډول سټانډرډ دی د امریکې چې هغوی یو طرف ته د انډیا مدد کوي لګیا دي او بل خواته پاکستان باندې سانکشنز لګي دا ډول سټانډرډز او مخرجي په دې خوشاله مانځي لکه داسې بعضې مخرج دي ګوره د هغې نه دا پته لګي چې د هغوی د ملک سره څومره مینه ده او د دې ملک مفادات سره د هغوی څه دغه دی هغوی صرف خپل ذاتي مفادات ته ګوري سیاسي مفادات ته ګوري نور څه ته نه ګوري دا زما خیال څخه رویه نه ده څخه سیاست نه دی ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه سکندر حیات خان شیرپو قومي وطن پارټي خو ذکر کیږي نو زخمی ده څنګه چې ما سکندر خان سره خبرې وکړې چې باقاعده چې کم دی ګوره شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو د پاکستان لومبني د ترهګرۍ ښکار چې کم دی نو لیډر و ورسره په سټیشن کې چې دماکو شو نو دا یاد کې چې شیرپو خان خلکو په دیکو باندې ګاډي ته خېجو خو میدان یې نه پرېښودو دویمه بیا چې کومه ده نو دلته کې شوه سکندر خان او آفتاب خان په یو ګاډي کې روانو او خودکش چې کوم دی هغه بې باقاعده راغی خو همت یې بینله د کارکون نه لرې چې لاندړه خو غټه خبره دا چې نن وزیر اعظم محسوسه کړه چې په دغه صوبه کې یو لیډر شته چې د هغه نوم د آفتاب احمد خان شیرپو وزیر داخله یې ورته پرون چې کوم دی خصوصي ولېږه د هغه نه یې مشورې واغستې چې د امن دپاره به څه کردار ادا کوو ځکه چې دلته کې کمې نمونې دي یا کوم ډوزمار ناست دي یا دروغجن ناست دي یا په دې ملک کې څه کار نشته نو د هغوی خو دغې سره کار نشته دی خو په دې باندې چې خوږېږي نو دغه پښتانه لیډران پې خوږېږي او دغه پښتانه لیډر چې کوم دی د خپل دغه سره دغه کوي مشر څه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د شیرپو غیرتمنو پښتنو جناب سکندر خان شیرپو جناب آفتاب خان د څلورو وانو صوبو چیرمین تیر شوي وزیر داخله صاحب السلام علیکم زه دا خبره کوم ما سره لیکلي دي چې آفتاب خان شیرپو 40 کاله حکومت کړی دی یوه روپۍ نه لاندې تللې ده نه بره تللې ده نن ملک تباه و برباد دی اخر وجه څه ده زه د شیرپو خلکو ته وایم چې مړه لاسو کې بندي واچوئ چې تاسو دا یو خان راکوز کړو مړه پښتانه خو داسې نه کوي هغه خو د داسې اشنغر پښتون دی چې مړه ما ټول ملک کتلی دی کشمیر کې ولاړم عیسوي راغی سپینو کپړو کې ما ته ویې خان کدھر رہنے والا میں آفتاب شیرپو صاحب گو وی غاړه یې راکړه بیا هغه وژړل چې یو پېره زه درغلی یم چې په رښتیا په پاکستان کې جدي پښتون او خانداري او لیډر داري خبره دا ده چې زه د شیرپو د خلکو نه ډېر خفه یم بنګلي واچوئ دوپټې په سر کې چې دا لیډر تاسو رسو کړی دی ګرانو کتونکو دا خو د ده جذبات دي خو د شیرپو خلکو کومې قربانۍ کوم شهادتونه کومه وینې د ده د جذباتو موږ قدر کوو خو الحمدلله خپل شیرپاوال چې کوم دی هغه کلک خپل خان سره ولاړ دي ګیلې شکوې وي خو چې کله د الیکشن ورځ راشي نو شیرپاوال چې کوم دی هغه کله هم نه شاته کیږي نه رسته کیږي اجي زمارونو زمونږ شهید حیات محمد خان چې کوم و د علاقې ډېر خیرخوا و چې کله کم وخت کې هغه ګورنر و په دغه وخت کې هغه ته اطلاع وشوه چې یاره داسې کار دی چې په چترال باندې زلزله راغله او دی فوراً چې دی ډېر پریشانه شو ماښام و خپله نفر یې راوغوښته چې سهار وختي به که خیر هلیکاپټرو کې ځو او جلسې هلته به ځو سهار چې لاړه دی دی نه وخته چې ورسېد فوراً یې د دغه اعلان وکړو د شاولو اعلان یې وکړو شاول یې راوغوښت لګیا شو دې خوا ته چې د کفنونو اعلان وکړو تابوتونه یې راوړه مریضان یې ویستل او هغه چې کوم دی نو هلته دغه و هلته دغه دی نه مړي راواچول په هلیکاپټرو کې هم راوړه په دغه کې هم راوړه ماښام تیارې پورې هغه خوار هلته چې دی و بیا ماسخوتن راغی فوراً چې په ایرپورټ کوشو لاړ د مریضانو تپوس ته پېښور ته دن اسپتال ته ورغی
د هغوی تپوس یې وکړو دومره قرباني کړې وه په سبا د بیا چې دی دغه شو بیا یې نه پرېته ویل چې تاسو به راځئ او بیا به ځو چې بیا لاړه دوباره بیا چې څومره مړي شوي هغوی له چې د چا مړی شوي هغوی له 1,00,000 روپۍ چک ورکړو څوک چې زخمیان وو هغوی له 50 ورکړې ډېره زیاته مننه 1,50,000 یو کروڑ ورکوي یو کروڑ او چې پولیس کوم شهیدان کیږي نو هغوی له نه ورکوي یا کوم فوجیان شهیدان کیږي نو په هغوی باندې نظر نه ساتي یو دغلا پن یو دغه روان دی خو ګرانو کتونکو د علماو سره د شیرپو خان یو بېله مینه او هر کال چې کوم دی دا ختم القرآن کیږي او دا صرف دا خو ګوره د غټ اختر باندې دلته کې د کومه بمي چودنه ده دا د هغې چې کوم دی نو ختم القرآن دی د سټیشن د شهیدانو بېله ورځ مانځلې کیږي د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو بېله ورځ مانځلې کیږي په بټګرام کې چې کومه بمي چودنه شوې وه د هغې بېله ورځ مانځلې کیږي په شیرپو خان باندې یو شمېر چې کوم دی نو بمي چودنې شولې خو د دغې قام دوا در ورسره او په حقیقي معنو کې چې کوم دی نو یو بزرګ فرشته صفت سیاستدان چې یادېږي ناغه شیرپو خان یادېږي بل تاسو د هغه تقاریر وګورئ دا نن سبا چې کوم تقریرونه راغلي دي دا کمې ردې بدې ویلې کېږي لیډر وي قوم جوړوي نو د شیرپو د نظریې والا د قومي وطن پارټۍ د نظریې والا کارکون چې کوم دی ابه تا ته ښودنه کوي ابه تا ته چې کوم دی راشه جعفرشاه لږ راشه جعفرشاه مومن چې کوم دی زه ډېر وړوکوالي نه چې کوم دی نو زه دې وینم او د دغه حجرې چې کوم دی نو خادم دی جعفرشاه صاحب څنګه نن ورځ مانځلې کېږي د اختر هغه ورځ وه چې شیرپو کې یو غوغا وه یو غم یو جړا وه دا یو حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم بالکل علف خان شیرپو بھائی دا یو دا چې دا نن چې دا کومه ورځ ده همغه ورځ چې مونږ ته رایاده شي د دې په یاد کې هغه ورځ مونږ ته مخې ته راځي چې ډېره سخته ورځ وه زمونږ د دې کلي دپاره د دې علاقې دپاره یو خطرناکه یو ډېر غم یو داسې ورځ وه چې خلک پکې یو بل ته مخامخ کېدی نه شو ځکه چې په هر کور کې غم و په هر کور کې جړا وه یو ډېر سخت وخت و خو بیا هم شکر دی زمونږ د کلي خلکو زمونږ د دې علاقې خلکو هغوی ځانونه کلک کړل کلک ودرېدل او د خپل قاید ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب حوصله دوی مضبوطه کړه او الحمدلله نن که تاسو کوم خلک کینئ چې په میدان کې راوتي دي دا د هغه وخت حوصله ده چې زمونږ مشرانو زمونږ قایدینو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر حیات خان شیرپو صاحب هغې خلکو له ورکړه کینې څوک په یو لکه یو حالت کې هم څوک نشو راوتی خو چونکې دوی نه خلکو نقل وکړو دوی ته خلکو وکتل غیرت پکې راغی او پښتو پکې راغی چې وایي دا څنګه چل دی چې دوی دې بار ته راوځي موږ دې نه راوځي نو په دغه وجه باندې نن الحمدلله په دې صوبه کې که تاسو دا حل چل وینئ که سیاست روان دی دا هم د دوی په برکت باندې چې دوی خلکو کې زړه واچو او نن الحمدلله زه څه ناڅه یو دغه شروع دی او موږ بیا هم دا ورځ چې کوم دی ډېر په غم سره مانځو ځکه چې موږ ډېر ښایسته ښایسته ملګري ډېر ښکلي ښکلي خلک موږ نه جدا شوي دي او په دې ورځ باندې موږ هغې ته د عقیدت د پیزورو وړاندې کولو لپاره یو خپل دغه کړو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو حقیقت دا دی چې په دې باندې زموږ ډېر ښکلي ښکلي ځوانان زموږ خو یو تړون اتفاق ته ګوره په دغه ورځ ما مونځ چې کوم دی د اختر مونځ ما په کور کې کړو یعنې دغه ځای کې به مونږ سره هم کیمره وه شیرپو خان دغه کورج به هم کوو خو به زموږ په دې دنیا باندې نوره وه او کم چې دغه شهیدان شوي دي الله پاک دی خاندانونو ته صبر ورکړي او نن هم هغه خاندانونه چې کوم دی د شیرپو خان سره څنګ په څنګ کلک چې کوم دی نو هغه ولاړ دي او دلته په دې یونین کونسل کې 25,000 نوکرۍ کړي دي په دې 400 کې 48,000 نوکرۍ کړي دي خو دا خبره نه ده د زیم خلکه د شیرپو خلکه د تحصیل تنګي خلکه د آفتاب احمد خان شیرپو باندې ډېر زیات چې کوم دی ننګ کوي او ډېره ملګرتیا یې کوي نو دا موږ دا نه وایو چې یاره دوی الیکشن بایللی دی کله هم الیکشن نه دی بایللی خو الیکشن کې چې کوم دی دغه پراډونه دوکې خو کېږي دغه نه انکار نشته دی قام خو اعتماد کړی دی او قام چې کوم دی دا په بلدیاتي کې چې په بلدیاتي کې تحصیل ناظم نه چې کوم دی نو د ټول حکومت مشینري وه او باقاعده یې وګټل او چمغړغې پې ولا راته وکړو دغه د حکومت دغه وي قومي وطن پارټۍ نه په دې تحصیل تنګي کې سیټ ګټل چې کوم دی دا هسې خوب لیدل دي دا د دې کړو چې خبر راځي نو ګرانو کتونکو د علماو سره د هغه سکندر خان مینه په خپله چې کوم دی په دغه موقع باندې موجود دی ډېر باس پې کېږي چې څونه باس پې کوم او هغه د انسانیت د تقاضې لاندې چې انسانیت ته پکې دا نه چې یاره دا د دې پارټۍ دی دا د دې پارټۍ دی نن چې په څونه دفترو کې زموږ د شیرپو ملازمین دي که نه نو ټول خدمت کوي او د هرې پارټۍ د خلکو خدمت کوي خو نادرا ته ځي خو ګیس ته ځي خو پاسپورټ ته ځي
خلکو ته دا پته چې دا شیرپو دی نو به شیرپو لیبل پې لګېدلی دی خو زه هغه ملازمینو ته یو پیرته بیا هم مطالبه کوم او خراج تحسین هم ورته پیش کوم چې داسې 400 سړی درځي نو چې څنګه آیات خان خلک نن صفتونه کوي د آفتاب خان خلک صفتونه کوي د سکندر خان خلک صفتونه کوي چې د ستاسو مظهر صفتونه شروع وي نو دا به انشاءالله مستقبل کې چې کوم دی نو دا به زموږ کامیابي وي ډېره مننه خوشحاله